اوس په مونږه ایکشن انوایرنمنت کې پارت 2 ذکر کوو لیکچر نمبر 5 کې چې کوم زمونږه انډستری انوایرنمنت صحیح شو. اوس انډستری چې ته وې انډستری دا بیسیکلی ا ګروپ اف فرمز پروډوسینګ پروډکټس دیٹ ار کلوز سبسټیټیوټ صحیح شو. لکه لیټس سپوز تاسو یو موبایل انډستری کار کوئ اپل دی سامسنګ دی هواوی دی دا څه نو دا بیسیکلی یو کلوز سبسټیټیوټ دا پروډکټ دا چې لپټاپ ته وګورئ کار ته وګورئ یا هغه ته چې بیسیکلی یو فرم په بل فرم باندې دا غي څومره انفلوئنس دی دا غي څومره کمپیریټیو سټریټیجی یو بل سره مکس کیږي صحیح شو او هغه کمپیریټیو سټریټیجی څنګه یو بل سره ریټرن کیږي اینڈ ابو ایوریج ریټرنز دا ټول موږ سره په انډستری کې راځي. دغه موږ سره 5 فیکټرز دي: threats of new entry, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, threats of substitute product and rivalry amongst firms. Number 1, threats of new entrants या barriers to new entry. उस लेट्स सपोज تاسو راځي کنه تاسو په دې کې هغه به تاسو سره دا ایکسپلین کوم دا مین اور ډیفرنسیشن کیپټل دا شانتي دا نور پک एग्जांपल منشن دي. اوس threats of new entrants تاسو په یو بزنس کې یې کنه صحیح شو او تاسو ته یو threat خوشته کنه چې یو بل بزنس رالو صحیح شو هغه هم مارکیټ ته راتلی شي دا پروډکټ ډیفرنسیشن وی لکه لیټس سپوز سامسنګ دی اپل دی کوس هوا وراله اوس هوا چې رالو دا یو یونیک پروډکټ وو صحیح شو هر یو کسٹمر هغه سره لویل دی هغه پرایس ډیر ښه دی صحیح شو. اوس آیفون هر څوک نشي اغوستی سامسنګ هر څوک نشي اغوستی هغه هوا والی هغه اوپو والی هغه ریلمی موبایل والی صحیح شو. نو دا یو ډیفرنٹ یونیک پروډکټ دی دا یو خپل کسٹمر دی دا هغه تاسو سره پرایس خرید دا پروډکټ ډیفرنسیشن کوي کیپټل ریکوایرمنٹ کې هغه سره خپل انوینټری شته هغه خپل مارکیټینګ اکټیویټیز کول شي هغه سره کیپټل موجود دی صحیح شو سره فزیکل فیسیلیټیز موجود ده چې کوم به تاسو سره نه وي ځکه چې کس کلم دومره لوی انډستری باندې راځي نو مطلب هغه سره ډیرو چې کیپټل وي هغه سره ډیر ریسورسز وي سویچینګ کاست صحیح شو. اوس هغه نیو اکوپمنټس وی تاسو سره نیو اکوپمنټس نه وي صحیح شو هغه بیا تاسو سره چې کوم امپلویز دي تاسو نه چې لیټس سپوز څوک امپلویز دی هغه سټیسفاید نه دي هغه لایل نه دي هغه کامل نه دي هغه الګتلی شي نو تاسو به امپلوی څنګه ریټین کوئ صحیح شو. دغه ځکه یو مسله تاسو ته هغه کاست پروزي بل اکسس ټو ډیسټریبیوشن چینل صحیح شو سټاکینګ اف سیلف سپیس اوس اپل ته وګوره هغه سره خپل ټول افیسز دي صحیح شو سامسنګ سره خپل افیسز دي خو هواله چې کم دین هغه سره خپل افیس نه علاوه خپل ډیسټریبیوشن ورکړی دی هغه ولا افیس هم کولو کی هغه ولا ډیسټریبیوشن هم کولو کی هغه ولا چینل هم کولو کی تاسو هغه اسپیکټ ته وګورئ د کوپریټیو ایډورټایزینګ الاونسز ته وګورئ لکه بیسیکلی کو تاسو یو نیو فارم دا به تاسو اسپیکټ وګورئ کو تاسو یو نیو فارم یې کنه تاسو یو بل شروع کوئ تاسو خپل پروډکټ ډیفرنٹ ساتئ تاسو خپل کیپټل ریکوایرمنټس ته ګورئ تاسو خپل ډیسټریبیوشن چینل ته ګورئ تاسو خپل سویچینګ کاست ته ګورئ او کو تاسو یو فارم او یو بل فارم راځي نو تاسو بیا د هغې د پروډکټ کیپټل اسس او سویچینګ کاست ته ګورئ چې هغې تاسو نه په کوم ځای کې بیټر دي او کو تاسو راځي تاسو به ګورئ تاسو په کوم ځای کې بیټر یې چې دغه بیریئرز دي دغه تھریټس دي دا مینیمایز شي دا ویک شي دا ختم شي دې سره بیا پاور اف سپلایر ته ګورئ اوس سپلایر چې کوم دی چې کوم تاسو له ریسورسز درکوي هغه ریسورسز په څه کې راځي هغه ریسورسز په لیبر کې راځي په ټیکنالوژي کې راځي په مټیریل کې راځي په مینجمنټ کې راځي لکه کنسلټنټ شو آر ان ډي شو صحیح شو. نو سپلایر تاسو له دا اسپیکټس پرووایډ کوي خو کو تاسو سپلایر یو وي لیټس سپوز اوس په پورا لیټس سپوز کابل کې یا پورا پیښور کې یو کس چې هغه دغه مټیریل سپلای کولی شي یا هغه دغه لیبر سپلای کولی شي نو اتوماتیکلی هغه بوج هغه کم پرایس وي دی به هغه پرایس کړي ځکه چې بل هغه سره کمپټیشن نشته صحیح شو هغه چې کم ریټ وي هغه ته پته تاسو مجبور تاسو به خامخا هغه نه دغه هر څه پرچیز کوئ خو کو نه یو په ځای دوه کمپیوټرز وي درې کمپیوټرز وي نو دن بیا تاسو سره ډسکشن وغیرہ کولی شئ. These زمونږه cost basically influence کی دا وګور supply influence our cost through the strength of their bargaining power تاسو basically our cost دی influence کولی شي چیرې تاسو cost دی زیاتولی شي تاسو cost دی کمولی شي اوس تاسو دغه bargaining power of suppliers وګورئ صحیح شو په دې کې تاسو بیسیکلی وګورئ چې سپلایر پاور کله انکریز کیږي سپلایر پاور ال انکریز کیږي چې سپلایرز چې کوم دي کنه اوس مثال په تور باندې یو غټ سپلایر دی ټیک شو هغه سره تاسو لیبر ریسورسز هر قسمه دغه پرووایډ کولی شي خو فیو ان نمبرز دي لکه لیټ سپوز تاسو د موبایل والے
نو موبایل چې کوم سپیر پارټس ولري هغه یو کس ته هغه سره هر قسم سپیر پارټس ملایويږي او هغه ډېر غټ څه مانګه کار کوي او پوره کابل یې په خبر کې او ماغه یو دی یاد ودی نو هغه به تاسو باندې به زور دی تاسو باندې به برډن ځاتي بل suitable service products are not available د هغه اگینست چې کوم سره د چاینا پروډکټس یا د بل ځای پروډکټس هغه موږ ته نه ملاويږي دا د کوم سپلایر سره یو پاور د لکه एग्जांपल کې څو ورکول شي صحیح شو individual buyers are not large customers of suppliers and there are many of them د سپلایر لپاره کسٹمرز ډیر دي ځکه چې تاسو یو کمپنی نه چواو ډیر کسٹمرز دي صحیح شو دینه حواله ته تاسو وګورئ چې سپلایر ګوډز ار کریټیکل ټو بایرز مارکیټ پلیس سکسس پکار دی سپلایر تھریټ ته بیسیکلی چې مخکې چې کله بایر مخکې زی انټیګریټ کول غواړي نو هغه لپاره هم ترڅ نه دا د سپلایر سره دغه بارګینینګ پاور دی هغه مطابق هغه خپل ریټ هم کول شي هغه مطابق چې کوم دی هغه خپل هر قسمه اسپیکټ کتلی شي صحیح شو او تاسو باندې هغه انډایرکټلی افیکټ کیږي بیا buyer customer power شو and preferences لکه bargaining power of buyers شو اوس چې کوم کسٹمر دی بیسیکلی هغه دی لکه دی وی کنه چې کسٹمر از د کینګ صحیح شو نو بایر هم زمونږ چې یا کسٹمر چې کوم دی هغه زمونږ پرچیزینګ پاور یا هغه زمونږ پرایسز چې کوم دی خپل پرچیزینګ پاور په تھرو انفلوئنس کولی شي بیسیکلی دې ته دا وی چې رم تاسو سره انډستری خو زیاتره په بایرز لګ دی صحیح شو نو اتوماتیکلی چې د بایر تاسو وایي چې زما پروډکټ والی بل انډستری وایي زما پروډکټ والی نو چې بایر څه پرایس سیټ کول غواړي یا بایر څه کتل غواړي هغه مطابق هغه تاسو به خامخا سیټ کوئ او د دې پریفرنسز سره چې کسٹمرز اوګنټي الاستیسټی اف ډیماند تاسو پروډکټ پرایس زیات دی هغه کوالټي ټیک شو خدا خو تاسو پروډکټ پرایس زیات دی نو کنزیومر به څه کوي کنزیومر تاسو پروډکټ نه لري اتوماتیکلی تاسو پروډکټ نه لري تاسو ډیماند به کوي تاسو ډیماند کوي تاسو خپل پرایس کموي تاسو په سنا سو بای ون ګټ ون فری لګوي تاسو په سنا سو مطلب انسنټیو ورکوي نو تاسو به له تاسو د پروډکټ ډیماند برازي نو مطلب بایر چې کم دی هغه انډایرکټلی تاسو په انډستری باندې اثر انداز کیدی شي دیکھو وګورئ چې بایرز ار لارج اینڈ فیو ان نمبر لارج مطلب اگین سمپل چې یو کس هغه تاسو نه خدای پرچیزینګ کول غواړي څه شو خو ډېر کم خلک دي داسې نو دا غځي کې بیا بایرز پرچیز ا لارج پورشن اف ان انډستری ټوټل آوټپوټ هغه یو ډېر سیګنیفیکانت پورشن تاسو نه اوچتي او تاسو یو ډېر انوال ریونیو هغه دغه کېږي څه شو buyers can switch another product without increasing higher switches cost دا تاسو په سپورتس کار څو ګوري کنه دا غي بایرز چې کم دي هغه ډېر غټ خلک دي صحیح شو ډېر کم خلک دي نو کو هغه سپورتس کار نه لري automatically you will price کموي that's why دی وی چې تاسو به د buyers power ته هم ګورئ تاسو به هغه هم خوشاله ساتئ دا threats of substitute product صحیح شو substitute product مطلب دا چې تاسو سره لکه او ماغه سیم پروډکټ خو دا معمولی فنکشن ډیفرنٹ یا پروډکټ ډیفرنٹ وي صحیح شو buyers face few switching cost هغه ته buyers چې کم دي لکه کسٹمر چې کم دي هغه ته دومره مسله ناراضي صحیح شو بیا چې کم دي substitute product price is lower چې کم بل پروډکټ هغه پرایس ته لکه एग्जांपल والے د پیپسی او د کوک ٹھیک شو اوس پیپسی او کوک دوه چې کوم دي سافټ ډرینکس دي صحیح شو دوه خلک دغه کوي نو که پیپسی خپل دغه کوالټي نشي خپل پرایس نشي کمولې نو اتوماتیکلی خلک دغه ته لاړ شي کوک ته لاړ شي تاسو نسله وګوره اکوافینا وګوره دوه چې کوم دي نو هغه ډرینکینګ واټر دي او دوه پرایس کې فرق شته دوه کوالټي کې فرق شته دغه حواله ته ګورنه بیا فهم چې کوم دی هغه مطابق څنګه سټریټیجیز جوړي څنګه دغه جوړي چې هغه ته هغه شان نقصان ونه شي پروفټ ورته وشي او بیر ته مغي سره پاتې شي دا چې موږ سره سبسټیټیوټ پروډکټس راځي تاسو ما د اپل سامسنګ او د هواوی او د ریلمی او د اوپو موبایل فون एग्जांपल درکو دغه تاسو کوتي شي صحیح شو اوس اپل خورته د هم کس شي هغه ځکه چې هغه پرایس ډیر زیات دی په $2000 یو کس اپل لري یا په $1000 هغه سامسنګ غدي نو $500 هم سیم کیمرا فیچر سیم ډیزاین سیم دغه هغه ول نه دی بیا انټنسټي اف رایولری یا تھریټ اف رایولری تاسو چې کوم تاسو کمپټیشن دی صحیح شو دا هغه تاسو سره سم مسله ده هغه مسله داسې کې دي چې تاسو پرایس کمپټیشن تاسو خپل پرایس وګورئ او هغه خپل پرایس ته وګورئ صحیح شو هغه څومره زر خپل نیو پروډکټس انټروډیوس کړي تاسو خپل نیو پروډکټس څومره زر انټروډیوس کوي هغه څنګه ایڈورټایزمنت کمپین چې تاسو څنګه چلے او سامسنګ چې کم دی هغه ایوری 2 منث پس خپل موبایل روباسي آیفون په کال کې 2 کال پس 3 کال پس یو فون روباسي صحیح شو د سامسنګ پرایس وګورئ د اپل پرایس وګورئ
سامسنګ ایڈورټایزمنټ ته وګوره دا اپل ایڈورټایزمنټ ته وګوره د کوم ډیفرنٹ دی دا تھرډ اف رایولری دی بیسیکلی او په دې کې چې کوم دی دا کله انکریز کیږي دا انکریز کیږي چې رم تاسو کمپیوټر چې کوم تاسو ایکولی بیلانس یې صحیح شو دوانه په یو لیول باندې ګرځي اوس اپل او سامسنګ دومره ایکولی بیلانس نه دي ځکه چې دا خپل کسټمر دی خپل کسټمر دی خو دې تاسو دا کتر غواړئ چې لکه دی ریونیو له حاصل را دي سیلز له حاصل را دي ایکوال وي څومره جنس دي ایکوال وي هغه مرګ دی رایولری زیاتېږي یا تاسو انډستری چې کومه ده هغه کې گروث کم شي یا هغه سیل لاندې ورځيږي هغه بیا د خپل پرایس وغیرہ چینج کوي نیو پروډکټس راولي صحیح شو فکسډ کاست کموي سټوریج کاست کموي خپل اپورچونټیز ته ګوري سویچینګ کاست ته ګوري کومه د اسپیکټ پلاټ کومه په کې دا کارو کومه په کې دا کارو کو صحیح شو ایگزیټ بیریر چې کوم دی هغه کمپیوټر نه ختم کی چې هغه کمپیوټر چې کوم دی نو هغه نشي پرې خو دی ایگزیټ نشي کولای نو اتوماتیکلی هغه بیا خپل تاسو لکه جوائنٹ وینچر بکې یا مرجر بکې یا تاسو سره به کمپټیشن راټول لپاره هغه سره سټریټجی جوړی ځکه چې کمپټیشن چې څومره تاسو سره سترونګ کنه هغه مر به تاسو هم گروث کوي او تاسو چې ما سره کمپټیشن نه په مارکیټ کې تاسو بیا مخ خپل گروث نشي کوئ تاسو اتوماتیکلی انډایرکټلی کمپیوټر لاره هم بندوي چې هغه مارکیټ نه اونځي یو پلازا ده پلازا کې اوس لس شاپس دي لس اوټلیټس دي یو پکې دا کپڑے دي اوس هغه چې مال بل کپڑے ولا رانه شي نو هغه سره بل کپڑے ولا نه راځي اتوماتیکلی هغه تبا مسله جوړیږي او هغه سره بل کپڑے ولا راشي نو هغه مطابق په ښه کوالټي وروړي ښه پرایس په ساتي ښه ټایم به ورکړي شاپ لا اوټلیټ لا نو کمپیوټر په کار هم نه تاسو لپاره ډیر تاسو انټنسټي یا راوړي خوي او دا به تاسو ټول په ایتھکس کې فالو کوئ دا اوس تاسو لیکچر نمبر 5 او اگین په دې کې څه کوېسچنز دي تاسو ما سره رابطه کولای شئ